ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چې کم اخلاق دي او کم د اخلاقو 360 درجې دي هغې کې د دوی مبارکو ډېر صفات واضح دي خو یو صفت د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کې د کمالی صفت داو چې دوی مبارکو کې تکبر نه و دوی مبارکو په شخصیت کې تکبر لوی او غرور نه و دوی مبارکو انکسار او 360 درجاتو کې یو درجه داوا چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ انکساری فرمایلا عجزی به کولا تکبر نه دی کړی او د مبارکو د زندګۍ نه چې چېرې په دې صفحاتو باندې نظر واچو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمای چې مدینه منوره کې یو بوډۍ وه او په سترګو باندې معذوره وه نو نبی پاک مبارک په زمانه کې به زه د هغه کور له ورتلم او د بوډۍ د کور صفایي او لوښي وینځل دا به ما کول خو چې کله دوی مبارک صلی الله علیه وسلم د دنیا نه پرده وفرمایله نو چې ما اراده وکړه چې اوس خو خامخا د دغې بوډۍ خو څوک شتم نه زه به خامخا دا ډیوټي ترسره کومه چې کله چې دوی مبارکو رضی الله تعالی عنہ ته خلاف ملاو شو ابوبکر صدیق صاحب ته چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت نه بعد هغوی چې کله د خلکو حالات او واقعات معلوم کړل نو د دغې بوډۍ د کور د حالات او واقعات معلوم کړو چې د بوډۍ په کور کې د لوښو وینځلو د وړو غږولو او د کور د صفایۍ دپاره څوک نشته دی نو عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي زه به ورتلم والله خو چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلافت شو نو په هغې کې ما ته یو عجیبه واقعه مخې له راغله چې زه به کله دغې بوډۍ کور له ورغلم نو کور کې به یې لوښي وینځلی شوي وو کور به هم صفا و او په تمام کې تمام جامې به یې وینځلی شوې وې او کور چې څومره ضروریات او کارونه و دا ټول به برابر و زه چې څنګه لاړم کور کې هر څه برابر و زه بیا واپس رالم چې دا ما دغه عبادت او زما په دغه خدمت کې د ما نه مخکې څوک ځي چې بله شپه لاړم هم د ټول کارونه د بوډۍ د نابینا چې کومه بوډۍ وه د هغې ټول د کور کارونه برابر و په درېیمه ورځ باندې په څلورمه ورځ باندې چې کله لاړم دا کار به اول نه کړی شوی و چې کله چې د شپو نه یو شپه وه چې دا کار به د شپې کېدو او زه به لیټ ټایم وتلم نو زه د مازدیګر نه کېناستم چې دغې بوډۍ د کور کارونه څوک کوي لوښي وله څوک وینځي جامې وله څوک وینځي زه په دغې بوډۍ په کور کې چېرته پټ کېناستم خو ما کتل چې د ماښامي لږ ټیم په ورتېرېدو باندې شو په دا کې یو سړی را دننه شو او چې ما وکتل د ټول کور صفایي مو کړه لوښي وله وینځل د آبې جامې مو وینځلې په کور کې جارو مو وهله چې څنګه په روانېدو شو نو زه ورنږدې شوم هغه د کور جارو کیدونکی او لوښي وینځونکی هغه شخصیت چې هغه سیدنا خلیفه اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه صفات